دغړو کوالی نمی جون سنا آشنا. بسم الله الرحمن الرحیم. معززو د قربانی مسائل روان دي. نن مسله دا انتهایی اهمه ده. ا مسله دا چې ځان سره په قربانی کې یو سړی څوک شریکي نو څنګه شریک ځان سره جوړول پکار دي. یو سړی خو هغه چې ځان نه قربانی کوي هغه خو جدا مسله ده. بعضی ملګری په شریک باندې قربانی کوي خو ګوري په دې شریکواله کې به د قربانی د قبلېدلو لپاره یو شرط هغه ده چې د هغه سړی سره به په قربانی کې نه شریکيږي د کم سړی چې هغه مال هغه د حرام وي. نو مطلب یا سود پیسې وي یا د آیسو پیسې وي یا د چرسو پیسې وي یا داسې د ډمتوب پیسې وي یا حرام نور کارونه کړي د هغه سړي سره ګوري خیال کوي قرباني مکوي ځکه چې د حرام مال والای د چا سره حرامي پیسې هغه سره ته قرباني اونیسي نو داغه قرباني خو اسیم نکیږي نو کتا ور سره ونی ولا په شرکت کې په شریک باندې نو ستا قرباني هم د ځان سره خرابوي. نو دا ګوري انتهایی اهمه مسله ده. په کار د چې کم خلک په معاشره کې حرام کاروبار کوي اغه لاس مور کوي اغه سره ملګرتیا مکوي. قران مجید آیت ته ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان د ګناګار خلکو در حرام کاروبار والو چې کم دي سره تاسو ملګرتیا مکوي ځکه پرې دي چې دوی ته احساس وشي چې د حرام کاروبار پرېګ دي. نو دی وجنه چې د چا حرامي پیسې وي اغه سره قرباني کول نه دي پکار. دویمه مسله دا ده چې د چا یو سړی حرامي پیسې ملګي دي خو ور سره حلال پیسې دي نو دې ته بیا ګوري چې د چا د حلال کاروبار زیات او د حرامو پکې لګ ډيري نو دغه رنګ سړی سره بیا قرباني کول شي ځکه هغه د قرباني والا سړی هغه به د حلال پیسې راوخلی په دې معنی متا سره هغه قرباني وکي. نو خو کوشش دا کوي چې ځان له شریک ګوري نو د حرامو کاروبار والا ځان سره شریک مګوري. امید دي چې الله بس تاسو د قرباني قبول کړي. الله تعالی دې موږ تاسو لپاره معنی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.